یو ځل پیغمبر علیه السلام د یو غزا نه واپس رالی. الله پیغمبر چې واپس رالی بیابان کې د قیلولې ټیم شو ماسپښین ستړی وم. رسول الله مبارک اراده وفرمایله چې زه آرام وکم. په هغه ځای کې داسې سکور نه و. زمونږ یو کتاب د قرات الراشده زه طالبانو ته پړاوم دا واقعه پکې ذکر ده علما پې پوهېږي دلته پروت دی دا کتاب چرته. پیغمبر علیه السلام د ککر د لاندې آرام وفرمایو. الله پیغمبر سره چې کوم صحابه کرامو داسې اطرافو کې ککرې ولاړې وې صحابه کرام خوارو شو د ککرو د لاندې سملاستل آرام یې کو. یو کافر رالی مشرک چې رالی نو پیغمبر علیه السلام د ککر لاندې آرام فرماو. د الله د پیغمبر توره د ککر تاویزانه وه. فعلقه بالسمره وی د خپل توره رسول الله مبارک علق سیفه بالسمره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا توره د ککر ونه ته اچولې وه. فاخذ السيف دا توره یې واغستله او بیا یې دا توره د هغه نیام نه وویستله. فصله او بیا یې داسې لهره وکړله. او بیا پیغمبر علیه السلام نه ډېر عجیبه تپوس کوي. الله پیغمبر ته وایي تخافوني ته ما نه یریږي. رسول الله مبارک وفرمایل لا صاحب د کتاب دا ذکر کړي دی لا وایي زه نه یریږم. فمن یمنعک مني تا به ما نه څوک بچ کوي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل الله. دا الله دونه مؤثر ثابت شو چې د لاس نه توره راپرېوته. لاس نه توره لاندې راپرېوته چې کله الله پیغمبر دا وفرمایل چې الله رسول الله مبارک توره راواغستله. بیا الله پیغمبر ته پوښتنه وکړله من یمنعک مني اوس به تا څوک بچ کوي. د الله پیغمبر ته عرض کوي د الله پیغمبره غوره لاره اختیاره کا. دوه لارې دي یا خدا چې ته ما قتل کړي یا دا چې ته ما معاف کړي. غوره لاره دا ده چې ته ما ته معافي وکړي. غوره لاره اختیاره کا. پیغمبر علیه السلام فخل سبیله الله پیغمبر ویزا معاف مې کړي. د چې کله واپس رالی نو رسول الله مبارک سره معاهده کوي. وایي زه تا سره معاهده کوم چې لا اقاتلوکه زه به نن نه وروسته تا سره جنګېږم نه او نه به د هغه قوم په صف کې ستا مد مقابل راځم چې کوم قوم ستا خلاف جنګېږي. او چې کافرانو ته تله مشرکینو ته وایي زه د داسې سړي د خوا نه رالم خو خیر الناس چې هغه په ټولو خلکو کې غوره انسان دی ما د هغه خلاف تور اوچته کړې وه زه یې معاف کړی یم. نو ګوره پیغمبر علیه السلام اخلاق حسنه دا دونه لوی صفت و انک لعلی خلق عظیم. قرآن مجید په دې استایل د رسول الله مبارک چې ستا اخلاق ډېر عجیبه دي. اخلاق حسنه نرم مزاجي قول لینا نرم وینا دا د خدای خوښه ده.